بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويجوز السلام في الثياب إذا بينت طولا وعرضا ورقعة، لأنه أسلم في معلوم مقدور التسليم على ما ذكرنا. غجي دا قدري مسألة دا او بیان بکی د دې مسلې کوي چې کپړو کې هم بیا سلام جایز ده. دا اله چې د کپړې وګدواله چې څومره کپړه به وګده به څومره څو غزوي او پلنواله معلوم شي چې څومره به پلنې هغه سره سره رقعات معلوم شي پیړواله نرمواله نو جنس معلومي نوع معلومي هغه سره سره وګدواله بلنواله معلومي او صفت معلومي جيد ده کنه ردی ده او به د کمی کبنی ده او کم قسم ده نو بده دغه شان کپړو کې کڅوک بیا سلام کوي بالکل صحیح ده. وی يجوز السلام و سلام جائز ده فی الثياب په کپړو کې اذا بینا کله چې بیان وکي رب السلام یا مسلم الیه رب السلام تا طولا اگدوالی عرضا بلنوالی ورقعتا پیڑوالی نرموالی مانا کم قسم کپڑو بی صفتی معلوم کی خجی لأنه اسلم في معلوم من مقدور التسلیم وجه جواز ذکر کئی ذکر دلتا بیا سلام پا معلوم شکی کئی جنس معلوم نوا معلوم او دغه شان طول عرض رقعه ټول چې معلوم شو خو بشي معلوم شونه ورسره مقدور التسلیم هم ده د عقد نواله تر محل پوری موجوده ده على ما ذکرنا یعنی مسلم الیه قادر ده بس پارلو باندې مارکیټ کې ملاویږي دا خبره مخکې ذکر کړې وي. اول باب کې مونږ ویلو څلورو قسم اشیاء کې بیا سلام جایزي مکیلات موزونات معدودات او مزروعات دا مزروعات دي کنه او کشری د حریر کپڑا و د ریخمو نبره ګوريږي هغه کې بابا سلام الله جایز وی چې بیان د وزن یې موږي ځکه ریخمو والا کپڑا د وزن به اعتبار سره خرڅيږي نو بس چې کومه کپڑا عرف کې د وزن به اعتبار سره خرڅېدل وزن بیان هم ضروری دی او کله ریخمو او د وزن به اعتبار سره عرف کې نه خرڅېدل او بس دغه جنس نه او دغه شان عرض او طول غیر معلوم شو بس مهم کافی ده. نو د دې دلته د وزن خبره ځکه کوي چې دغه عرف کې به وزن خرڅېدل. وان کان ثوب حریر کشری وکبل د حریر وان کان ثوب حریر کشری کپڑا وکبل د حریر لابد من بیان وزنه به ضروری دی بیان د وزن مې غضن دغه طول عرض وغيرها وسره لانه مقصود فی ځکه دغه وزن مقصودی په ریخمو په کپړه کې نه دا خبرې کوي نو قانون سباوم دغه شان حکم به مخکې راځي جی داسې جزئیات بیانې کوم شي کې بیا سلام صحیح ده کوم شي کې نه ده نو وی چې جواهرو کې یاقوت وغیرہ او خرز دا نوري ملغلری دي په دوی کې بیا سلام نه ده جایز وجه سره د دې په احادو کې تفاوت دی چې داغي یو بل سره قیمت کې فرقي امون ویلي کله چې احادو کې داسې تفاوت وي چې قیمت کې فرق وي نو به پکې بیا سلام نه جایز ولی نه جهالت بغیر موزیل المنازعه جوړيږي کنه مسلم الیه بوتا کم قیمت ور کوي او رب السلام با زیاده قیمت ولا واړي ولا يجوز السلام والسلام نه جایز فی الجواهر بیاقوت وغیرہ کې ولا فی الخرز خرز اصل کې سمندری او کیرړې غونډ کې هغه ځان له یو ډبې شان جوړ کړي او د سمندرونو غاړې دی ښا خو هغه کې قیمتي خیری قیمتي د قیمتي خبره کوي نظام د ملغلرو بشان خلک سپي غونډ کې سپي خو قیمتي سپي هغه ته خرز ویل کېږي نو دیو کې نه د صحیح ولی لان احادها ذکر دی احاد چی دی تتفاوت تفاوتا فاحشه دیو بل جدا دی جدا والی فاحشه سره قیمت یو بل جدا دی البته کم چې وړي ملغلری چې د وزن به اعتبار سره خرڅيږي وړي ملغلری
نو بس به سلام صحیح ده په وزن باندې معلومیږي عادت سره غونه خرڅيږي چې مونږ وایي چې وړو کې غټي پکې ګوره دا وړو کې غټو کې به سلام عادتن نه جایز اب غټي غواړي مسلمانې به وړو کې ور کوي او که وزن نه نګوي وړو کې او غټي کلک لک فرق پکې دی پکې کنه سیم وزن سره خرڅي نو وای او فی صغار اللؤلؤ بوړو کې ملغلرو کې التي هغه وړو کې ملغلر یادو طبع وزنن چې وزنن خرڅيږي جوز السلام بیا سلام بګي جایز دي لانه مما يعلم بالوزن زګه دا غشي دي چې لمه په وزن راځي نو وزن سره پته لګي ولا باس بالسلام في اللبن والاجر مليسب کچخخته چې بور نه بغشوي ادا خاطي والا او په خخته نن سبا چې کوم وروجه خخته دي پدې کې بیا سلام جایز ده خدا اعلی چې سانچه معلومه ده کومه سانچه ولا لګنن سوا اسم سانچه معلومي نڅوک بیا سلام په بلاکونو کې کوي سانچه معلومه نه ټیک ده خختو کې کوي سانچه معلومه ده چل وګدا وڅوینچی پلان وڅوینچی او دا چې وی درې هغه طرف به وڅوینچی اسم معلومه دي سفر خو به نه کنه بهرحال چې سانچه معلومه وي سلام به کې صحیح ده ولی احد کې فرق نشته کې چې د لګ لګ فرقي غیر خلق اعتبار نه ورکي ولا باس بستغ وجره چې عددن خرڅيږي ښا بس د هر دانی یو ریټي ولا باس بالسلام او جایز د سلام باغ نشته به سلام کې فل لبني چې بلبینو کې وشي کچا بلاک خخته والاجر او بها اذا سمي ملبنا معلومه کله چې مسما شری دي ملبن معلوم ملبن سانچا اعلی کمانی چې جوړي چې مسما شي ول ملبن معلوم متعین شي وللی انه عددی متقارب ذکر اخت دا عددی متقارب شادي نو محدودات نشو محدودات کې بیا سلام سید مخکې ویلو لا سیما اذا سمي ملبن خاص کر کله چې مسما شي ولغه سانچه هم تاسو به شولې ملي سب تر اوسه پورې بیان د جزئیاتو کولو چې بیا سلام کوم اشیاء کې جایز ده کوم کې نه ده وسره تر یو قاعده کلی بیان کوي د باب سلام د باب د باب سلام والا نو دې قاعده کلی کې به موږ ته پته لګي چې کوم شي کې بیا سلام جایز ده او کوم کې نه ده د قاعده کلیه صاحب د قدرت ذکر کړي وخت شی ورته مخکې موږ بیان کړي ما هر هغه شی چې د هغه د صفت حفاظت کیږي چې د دې صفت والا شی دی صفت معلومیږي او د مقدار معرفت کې دي شي من د دو من د پکیل سره معلومات کیږي وزن سره کیږي عادت سره کیږي غزونو سره کیږي بس بیا سلام پکې جایز ده او هر هغه شی چې د هغه د صفت ضبط نه کیږي معلومیږي نه ای صفت معلومیږي خو مقدار معلومیږي نه نو بدغه شي کې به سلام جایز نه وي ونه رسیدلې په وګورئ او کل ما هرغه شي امکن ضبط صفته چې ممکن وي حفاظت د صفته معلوم والد صفته او معرفت مقداره او معرفت د مقدار ممکن وي په وزن سره وي کله سره وي ک عدد سره وي او ک غزونو سره نو بس جاز السلام فيه وجه لانه لا يفزيل المنازعه لنجنه جوړيږي خاص صفت یو ته کړی د صفت ولا برا کې مقدار یې یاد کړی بس ما صفت ولا مقدار ولا ور کینو او ما واغه شی لا یثبت صفته چې ضبط دي صفت نه کیږي چا کله کوم صفت ولا دی یو صفت نه نو بس مختلف اوصاف لري ولا يعرف مقداره د مقدار پته نه لګي نو بس به لا يجوز السلام فيه بیا سلام به کنه د سي لکه وزغاګانی دي دې صفت پته نه لګي دغه شان مقدار پته ک عادت لګي بکني وزن کېل سره نه لګي څوګي کېل وزن کینا او بهرحال صفت پته نه لګي ک یو شان وی بهم پکې مانوي صفات یو بل بدل وي نو موږ ځکه مخکې ویلي حیواناتو کې به سلام نه دسي وجد د مولسب لانه دین به سلام کې هو مسلم فيه دین وی په ذمه د مسلمي له داسي کنه یعنی موجود نه او کوسي وسب سره معلومات ونشي موجود ینه چې ته اشاره وکړو معلوم شي او صفت سره هم معلوم نشي ضبط د صفت هم نه کیږي نو مجهول پاتې شو
مفزی المنازعه بشي جګړه به یو به غواړي بل به بد ور کوي نه رسي پی وبدون یو خدا د چې دین د معلوم موجود دین چې شرع او توشي لنجه ختم شي وبدون الوصف او دلته ضبط د وصف هم نه کیږي نو بغیر د وصف نه يبقى مجهولا مجهول بباد شي داسې مجهول جهالت اندازه جهالت ببقبات شي چې تفصيل المنازعه وذکی کی بمنازعه تا ولا باس بالسلام فی استنازین اور جزئیات بیانې الکه تس کې ویا سلام جایز ده نه ده جایز ما جایز ده جایز ولا باس تست دلاس د وینځلو لوخه مونږ ته څه وایو غیتا چې مچو ته کې څه وایي برحال خانکونه دي جامونه دي کاسی دي نن سبا چې څه جوړیږي پهلې دي چې داغه د وسب ضبط کیږي او مقدار معلومي بس جایز ده بکې وای سلام ولا باس بالصلاه في تست او قمقمه او دغشن دیوا او خفين موزي او نحو ذلك خکلا اذا كان يعرف چکله معلومیږي لاجتماع شرایط السلام اگر به سلام شاهد پکې راتلی شنو ها وان كان لا يعرف يولو خداسي چې هغه معلومېدل نه نفلا خير فيه به بکې سره به سلام جایز ده ولي لانه دين مجهول به ما في ذمه شی موجود دیم نو مجهول هم دی یو بخغواړي بل بد ورګي تاسو پوه شولې تر دې پورې د به سلام قصه ختم شوله ښا وسره سره د به سلام اثر ملته جلته عقد دې دغه بیان کړي هغه ته استثناء ویل کیږي برګوري جی استثناء لغوي معنی د طلب د صنعت کول د چانه د یوشي د جوړېدلو طلب کول او اصطلاحي تعریف صورت د استثناء هو ان يجيء انسان الى صانع فيقول اصنع لي شيئا یو سړی مثلا زایما زدي یوسف لور شمه دا صانع دی مثلا موزي جوړي یو ویا څبلې جوړي یو ویا لوخي جوړي یا ویا کیکونه جوړي مړه بس یو شی جوړي نو زه ته اصنع لي شيئا مال د بلانکې شی جوړ کا صورته کذا بدی صورت باندې صورت بیان به ورته کوي وقدره كذا او دمر قدر له جوړ کا الګ لس جوړي موزي جوړي کلس جوړي سبلې لس جوړي بوټان جوړ کا مثلا او د دمر پیسو ولا جوړه کا نو چې شی ورته بیان کی د غي جنس مقدار بیان کی او ریټ ورته و خې د دې ریټ والا بس صحیح ده سباله کا جوړ کی بس ور بشي پیسې به ولور کی به تروالي به بيو الاستثناء تاسو به خبره باندې پوه شو لیکنه ورلاندې تعریف لیکل ښه به سلام او استثناء کې لکشن فرقونه هم دي ښه په بیا سلام کې نیټه ذکر کول ضروری دي استثناء کې نه دي بیا سلام کې رأس المال حالا ورکول ضروری دي تر اوسه پورې دي بیانو استثناء کې نه دي بیا سلام عام طور باندې په خلقی اشیاء کې کیږي صنعتی کې نه غنم او وربش او غیره کې او دا استثناء عام طور دا صرف په صنعتی کې کیږي جو شی به تعالی جوړي بنا همدغه شان بیا سلام دا عقد لازم دی یک طرفه څوک نشي ختموله استثناء ختموله شي دا فرقونه بګی دي ښا مولوی صاحب خبره باندې پوهیږي به استثناء جائز ده کنه او یو جائز ده ولی ځکه تعامل له خلکو په قیاس تقاضا کوي استثناء دي نه جائز ولی دي نه جائز ځکه دا به د معدوم ده زه یوسف ته مال سپلای جوړې ک پیسې ولا ورکم یا به ورکوم پیسې دا سپلای په الحال شته نشته نه سپلای را جوړې نه دا خو به د معدوم ده به د معدوم خو چی دا خو جایز نه خو استحسانا سیده د خلکو د تعامل د وجنه د اجماع د وجنه نه استحسان بالاجماع د سلام هم جایز کړو اگر چلته استحسان بالاثر مو استحسان بالاجماع والتعامل مرتوي دي څوکم جایز کړي د استثناء هم جایز کړي دا نور خبرې بکی کوخه وین استثناء شيئا دغه ده کنه
او که یو سړی طلب د صنعت وکړي د یو شي من ذالک دغه نه مطلب مالا د لوخ مالا غلوخ جوړ کړي چې لاس پکینځي دغه شان مال دیوا موزي چبلای بوټان جوړ کا بغیر اجل نټه کې بیان نکي ځکه کنيټه بیان کې به خدای بیان سلام جوړيږي نټه کې نه بیانې بس جائز استحسانا ولی جائز للاجماع ثابت ځکه للاجماع د وجه د اجماع نه چې کوم ثابت رب التعامل ولا اجماع خلق عمل روان دي وفي القياس تقاضا کې چې لا يجوز ولی لانه بي المعدوم اذا خو بي د معدوم ده تاسو باندې مسله باندې پوه شولې بل اکبر وګورئ دوه رأی دي یو رأی دا چې دا وعده بیع ده استثناء بیع نه ده ځکه بیع د معدوم خو جایز نه دلته خو معدوم ده نو ته وعده ده خو سید ادم علیه السلام دا وعده بیع نه بیع ده او پاتې شول دا خبره چې د معدوم د موږ ویلي تعامل په وجه جایز ده قیاس وی چې د معدوم دی نه جایز کنه خو تعامل استحسان بالاجماع هغه وی جایز دی هغه په قیاس قوي نو کچري وعده به شي نه به دي خبره د پکې څه ضرورت دی چې تعامل په وجه جایز ده وعده به خو په معدوم کې جایز ده بغیر د تعامل نه رسېږي دا چې موږ وایو استحسانا جایز ده دا ولي وایو چې به ده کنه نو که به نه به دي ټکی ته څه ضرورت دی برحال او وجه دا د حاکم الشهید رائے ده چې استثناء وعده ده امون ویلو چې باید د جمهور رائے ده او سیوین د جمهور انه بیان امام محمد رحم الله ولا سماه شراء او تبای ویل ده څوک واخلی به دغه ولا ور کړي یو مسله دویمه لکبر راشي اور بس عبارت لراشي هغه اعتراض په وکا چې لکه دا خو به د معدوم ده نو وی المعدوم قد يعتبر موجودا حکما دا نغې جواب کوي دغه معدومه او کله کله معدوم لا فرضي تور مانی وجود ور کړل شي ګویا چې موجود ده غیر بار مثالونه شته ګڼ لکه څوک د چانه بسم الله رشید ذبح په وخت کې نو موږ وی دا څه ده لکه چې بسم الله ویلي معدومه ده خو موږ وی چې موجوده ده سهو ماب ده نه دغه شان ګڼ احکام دي چې هغه کې معدوم فرض کولای شي موجود دلته دغه شان ده او ته وګورئ والصحيح انه يجوز بيان دا بيد لك لعيده وعدنا ده پاتې شول دا خبره چې دلته هم بیا معدومه ده نو وی المعدوم قد يعتبر موجودا او معدومه چې دا کله فرض کیږي موجود د حکم به اعتبار سره د موجود حکم به لګي موجود کې جایز نه معدوم کې جایز شي به برګوري جی یو مسله دویمه ده چې دې کې معقود علیه عمل لیکنا هغه مبیا ده نو د بعض علما ورای ده چې معقود علیه په کې عمل له مبیا نه ده تاسو ونه رسیدلې د یوسف چې مالکم عمل کوي کنه عمل د عمل معقود علیه ده نو دا اصل کې اجاره ده اجاره کې عمل معقود علیه وي هغه په نتیجه کې به غشي تیار شي ول ورکی خو سید ادم علیه السلام معقود علیه عمل نه بلکې کوم مبیا ده کنه کوم شی چې جوړیږي مستثنا ومقه معقود علیه ده او دغه دلایل خپل بیان کړي پته وته ولګي تاسو پوه شئ کنه دا دویمه مسله والمعقود علیه چې دا هغه عین شی دی مستثنا فيه وته وي عمل نه حتی لو جاء به اور کنه نتیجه ته استثناء کې مسله ده کہ یوسف تماوی المال پلان کی قسم لوخه جوړ کا او ما غلوخه د مخ کې نه جوړ کړي او مال راکو دا جایز ده نو که معقود علی عمل ودا عمل کړي وس نبی معنا پیسې ولېلی او کداغه لوخه او مکه مقدار باغ اندازه باندې بل چا جوړ کړي یوسف تراوړو مال راکړلو جایز ده کنه جایز ده نو سوال دار څوک چې وي معقود علی عمل له به عمل خو نه دی کړي څنګه ولا پیسې ورکې به عقد څنګه صحیح شو پته ولګي د معقود علی عمل نه دی بلکې معقود علی څوک دی ام مستثنا فيه ده دغه دوا دلیل شو ګوره حتی لو جاء تر دې چې راتګ وکي چې به دې څه کنه په دغه عین باندې
مستثنى راوړي کا یوسف راوړي مفروغا عنه حالانکه راغینه فراغت مخکنه شوی یعنی مخکنه کار شوی لا من صنعت یو د جوړ کړي نه بل چا جوړ کړي او من صنعت یا د جوړ کړي خو قبل لقد جوړ کړي عقد نه مخکې فاخذه مستثنى واخلي بس جائز ده ما دي واخذ سيده بلا ورا ولا يتعين الا دو مسئله شو درې مسئله ولا يتعين الا بالاختيار حتى لو برو غره دا کوم لوخه چې سب مال جوړ کو دا به زما هله جوړیږي چې وینم او خوخه کما نو ترڅو چې مال دلني خوخ کړي مني ترغیز مان دي لہذا اگر هغه سره حالا کېدل په ما توانم نشته ولا يتعين دغه شی به نه متعین کیږي الا بالاختیار مگر دا چې زی غوړه کم چې بزما شو د دې نتیجه وره کنه کمال لیدل نه دي ما غوړه کړي نه دي چې زما ز شو او یوسف جوړ کو او مخ کی خرڅي چا باندې خرڅول شي نو کچې دا د جوړېدو سره سمدس متعین کېدل زما جوړېدل نه به خرڅول شو دا چې خرڅول شي معلومیږي ترڅو چې مالی دل نه راضي شوی نه ترغیب ور ازمال نه دي ګرځیدل دا غد ځکه خرڅول شي حتى لو باعوا الصانع وكشر الصانع خرڅي قبل ان يراه المستثنى مخکې مستثنى دلیدلونه نجازه وهذا كله والصحيح مليس يبدا ټول خبري سيدي څه مطلب ټول خبري سي نور غلطي ویسا نه د غدري مسلې چې بیان شولې چې دا بیا د واده نه دی یو ما قودلې چې مستثنا فيه دي عمل نه دی دوا او تعین به کېل راضي چې وین او راضي شي پدري هم دا خبره سيدي په دې مسلو کې په هر مسله کې بل رایم وا په دا ویل دا سيدا قبل نه وځي پوه شو لیکنه نو هاذا كله والصحيح معنا دار چې دا کوم راي ذکر شولې په دې هر مسله کې هم دا راي سيدا مله څه پويږي په قال ذو قدر مولا فرمای وهو بالخيار ان شاء اخذه وان شاء تركه اگر جامع صغیر مسله ده به د مستثنی د خيار دي که خوخه شي وادي له او که خوخه شي نه دی لی دا یو مسله د ما یوسف ته ویل مالا پلان کې شي جوړ کا موږ وطن سوا استثناء ته اورډر باندې کار وایو کا اورډر باندې خلک کارونه کوي کنه یوسف هغه شي جوړ کو نو دلته وس هدايه مولا دا مسله ذکر کوي چې کله یوسف جوړ کو نو ما ته اختیار دی ک علمه و به خلم پیسې باور کما کني بزبو دیم چاله کا ځان له خرڅو زین علمه وګورئ او دا مستثنی په خيار کړي کله چې ویني اذا ان شاء اخذه که خو شي وادي لي او ان شاء که خو شي بري دي او پاتې شو یوسف هغه ته خيار شته چې ما ته ویني در خرڅوما نو جواب دا نشته ورته ولی یوسف خو خرڅي کنه من ویلو که یو سړی یو شی والی لیدل نه هغه ته خيار وي مشتری ته خيار وي او که یو سړی خرڅ کیونی لیدل بای وي هغه ته خيار وي نبی من ویلو صحیح راي ده لانه اشترى شيء دواخستر یو شی لم يروا لني لیدل نه خيار به وته کنه او صانعته ولا خيار للصانع صانع ته خيار نشته کدا ذکرو فی المبسوط کې دا شان ذکر کړي او دې ته اصح ویلی ولا صح صحیح دی وتا صح ویلا ولی لانه باع ما لم يروا ذک خرڅ کو هغه شی چې لیدل نه دی نو بس د امام صاحب نو روایت ده چې صانع ته به خيار وي جوړي او کني جوړي عقد وشو کنه بس ویني جوړو خيار او تشتري او که جوړیم ټیک ده وجه ده چې د پکې مثلا دا مال سبلې جوړي موزي جوړي سرمن بخپل کټکي به جوړي دغه بده کې تاوان دې کټکول مټکول کې نه خيار ولا ورکه چې راضي دی او کنه دی دا عقد نه بسم کا موږ دا ویلو کنه چې دا عقد غیر لازمه دی څوک یې څټم کې ختمولې شي ونبي حنيفه رحم الله د امام سينه تشي او روایت د مذهب نه دي ان لو الخيار صانع تم خيار دي ايضا لانه لا يمكنه تسليم المعقود عليه ځکه ممکن نه ده صانع ته چې معقود عليه وسپاري مگر الا بضرر ضرر به ورته کنه لکه څه ضرر دی وتا او وقت السرم وغيره دغه شان اکټ کول د سرمنې دي دغه شان نور شي نه تار ماری بکیلګی را لګي په خبره پیږي
واسو ته خيار دی ضرر دی چې کوي کني کوي سره د عقد شوی دی خجی دا یو رائے شو امام ابو یوسف رحم الله فرمایي دا دواړو په حق کې حق عقد لازم دی خيار چالم نشتا شکل په ماغه صفاتو باندې ثاني جوړ کو کم چې وته مستثنی ویلیو په ماغه صفاتو جوړ کو نو مستثنی ته خيار نشته چې نه علم والا لکه څنګه نه لله جوړ کړی دی کوسی تنالی هغه غریب باندې بتاوان چې بل څوک به بدغه ناب باندې نه خو خینو او کالی ارزان به لیتوان شو کنه شو همدغه شان ثاني تم خيار نشته چې جوړ دی کو ته خو بای ته خيار نه دی رؤیت والا عمدہ صحیح رائے دا مفتابی رائے دا حضرت لکلی فقه البیوع کی دو گد باسنا باسی دا نه چول رئیستلے او زمانگ نور فتاوی ذکریہ وغیرہ کی هم مفتابی رائے دا امام یوسف رحم اللہ ذکر کرے دا ہاں کدسی وشو چه بکم صفاتو میں ورتویلیو یوسف مالے جوڑ کا او آغا صفاتو بانی نو جوڑ کرے دا حضرت فقه البیوع کم لکلی بس بے صحیح دا زو دویلے شما چنی علمہ بھئی باغا صفاتو دنے دے جوڑ کرے ہاں دیکھیں کہ دوال راضی شو یوسف ماتوی ورکی که پیسی کم یرا که خوایلا یعنی صلح هم وکړه به هم دې کې صلح هم پکې صحیح ده لکه ابجن شي کوم صلح صحیح ده مبیا کې به وروتلو هم مشتری ته خيار دی په پورا پیسو ویلي کو واپس کوي د سیده کنه خو که چری صلح وي کی چې لکه بای ورته وي پیسې به لګي کم یرا که خو دا شی سره دی بواله جایز دالته وګورئ ونبي یوسف رحم الله انه لا خيار له ما خيار ولا نشد ولا ثاني لرول نشتري فلما ذكر نزك ده خبايه ده مستثنى لرول نشتري فلان في اثبات الخيار له ذکر کچری موږ ثابت کو خيار مستثنى لرا اضرارا بالصانع دي که غزر الصانع ته غریب خو جوړ کړي دی اوس به ته څوک نالي لانه لا يشتري غيره بمثله ذکر نه به داخلي غیر بدغه قیمت باندې په مثل دغه پیسو ولا يجوز فيما لا تاسو شوي کنه ما تاسو المفتبي رئیس شولا مزدا یو مسله خلق بیانای چکله صانع شی جوړ کو نو کولی شي دا چالکه زینه در خرڅوما یا مستثنی ویلی شي چې زینه علما بس جواب دا چې ندواله نشي کوله خاص کر د غټ غټ شاج جوړ کی اوس د یوسف غټه د یو شي کبنی دا او مال هغه شی جوړ کی دی بل کروڑا روپۍ به ولګي او به وای شي به ته زما چنه علما د کی هغه د نقصان دی هغه دومره ټیم واړول څنګه نه لري بل رانه بده روپۍ دی نه نو سیدار چې دواړو ته حق نشته چې وینې لو هغه خبره ده که هغه صفات نه جوړ کړي مونږ به ویلو به واپس کو به دا ویل شي چې نه لما هغه کې صلح او کې به سي کمی کوم ټیک ده و صاحب د هدايه مسله بیانې بر غوري دا استثناء قیاس وی چې دا جایز نه خود تعامل اجماع په وجه باندې استحسانا جایز و نو کوم اشیاء کې چې د استثناء تعامل نو نو د جواز وجه نشتنای کې با استثناء نه سي ولا يجوز فيما جائز بنوي باغ اشیاء کې لا تعامل فی چاغه کې تعامل نشته د خلکو کثياب لکه کپڑے شولې ولې عدم المجوز ځکه مجوز پکې نشته چاغه څوک د تعامل له هملې چې زموږ فتاوی کلی مفتابه رائے دا د کپڑو کې هم استثناء جائز ده کپڑو کې خواله چې په ماغه صفاتو معنی ثاني جوړ کې کوم صفت باندې شي ورته مستثنی آرډر ور کړی لکه نن سبا خلک چین نه او غیره نه کپڑے راغوړي کنه آرډر ور کې چاله کمال د لس لک روپو بلانکې قسم کپڑا جوړه کوله جوړه کی هغه کنيټم نه معلومه کنيټم معلومه کې به خو بیا سلام د نن سبق په شروع کې ویل کپڑو کې بیا سلام جایز ده خو چې نیټه نه ما سوالیم دا کړی دی که سلام و امن د صحیح ځکه چې نیټه نه ذکر کړي وسماله جوړه کا او استثناء په کپڑو کې صحیح نه ده نو خلک چې آرډرونه ور کوي د کپړو د کپړینو له دې بچو کې می چې فیصل آباد کې ور کوي او چې د چینه کې ور کوي جواب یې ولندغه ور کړی بیا سلام نه صحیح کیږي ځکه نیټه به نه معلومه کنيټه معلومه کې بس به خبر ختمه نه بیا سلام ده نو کنيټه نه معلومه بیا سلام نه صحیح کیږي پاتې شول مسله د استثناء بس استثناء پکې جایز ده الکه استثناء په غشاو کې جایز وي چې باغو کې تعامل ودی کې تعامل نشته به زمنګ عرف کې نن سبب کې تعامل له او بل او زمنګ فقاو دام لګلی تعامل پکې وي او کې نه قصه پرېدا خو چې خلکو شروع کړل خو تعامل شو کنه ورته استثناء د بر دلیل څوک د نبی اسلام منبر جوړ کړو اډر ور کړو هغه وخت خو منبر اوله به جوړ شو ها تعامل غنو بس لانجه چې نه جوړیږي بس ټیک دی ورکه کې بس
تاسو وګورئ وفيما فيه تعامل او کوم شي کې چې تعامل وي انما يجوز هغه کې به استثناء صحیح وي خو ادام کنه اعلام چې داغه اعلام ممکن وي اعلام معنی نشانی معلومیږي او وصف سره يمكن التسليم دې لپاره تسلیم ممکن شي وانما قال بغیر اجل تيو لها زکه کنيټه ولا بیان کې به خو به سلام صحیح کیږي لانه لو ضرب الاجل فيما فيه تعامل کنيټه ولا بیان کې باغی کې تعامل بکم کی او نیټه ولا بیان کې نبی امام صاحب راي دا ده کنه چې نیټه بیان کړه بیا سلام بدی جوړ شي کوم کې چې تعاملي او صاحبین وي اورا کم کې چې ګور د اختلافي مسله ده کوم شاو کې چې د استثناء تعامل وي او نیټه بیان کی امام صاحب وي بیا سلام دې جوړ شولا صاحبین وي نه جی استثناء دې جوړ شولا نیټه دې بیان کې سبق نه کوي بس استثناء ده پوه شوي او کوم اشیاء کې چې تعامل د استثناء نه او نیټه بیان کی اتفاقا ته سلام جوړ شولا امام صاحب قاسم وای سلام د صاحبین وای سلام د ولی استثناء نه صحیح کیږي مجبوری د سلام بده جوړو نور ګورئ لانه لو ضرب الاجل کنيټه بیان کی فيما فيه تعامل کی يسير سلام بغرزي امام صاحب بنظمان امدا مفتابه د خلاف اللهما دواړه کار یو جوړ شي سبق نه کوي دواړه جایز دي ولو ضربه او کچره نیټه بیان کی فيما باغي وکیلا تعامل فيه چاغي کی تعامل نشتا يسير سلامن بالاتفاق اتفاق سلام جوړيږي خر صاحبانو دلیل ځواب شي کوم کې چې تعامل د استثناء شته ال د نیټه بیان کی هغه استثناء د سلام نه دی ولی ويجي کوم لفظ چې ذکر شي داغي کوم مقتضی هغه موافق به عمل ورکه نو استثناء او اډر ذکر کړي دي استثناء عمل ورکه سلام ولې جوړه د منګه قاعده بار وایو لفظ له داغه د مقتضا موافق به عمل ورکه حکم به ورکه وایو کنه وایو چې لفظ استثناء ذکر شوی استثناء جوړه که سلام ته ولې وړي امام سی وی ګوره بیا سلام د سیده چې هغه اجماعان سید صحابه او د دورنه ندی د استثناء په مقابله کې بیا سلام جواز قوی دی نو بیا سلام ته واړه خو بس شي لو ما ان اللفظ شری د استثناء د حقیقت د استثناء د بارا فیحافظو حفاظت بکولې چې علا قضیه د دې د تقاضی موافق استثناء پته جوړ کو او پاتې شو اعتراض د نیټه چې ذکر کړي نیټه خو ته بیا سلام جوړي استثناء کې خو نیټه نه جواب برګوري نیټه دې برنه د ذکر کړي چې دې کې سوانه ته ټیم ورکړلو کبه سلام کې چې مسلمه له دې ټیم ورکې را پیدای کراله نیټه دې بر ذکر کړي چې لکه دې دې به د وګدې نړۍ مهلت نه کوم زر تر زر جوړه کړي نیټه کې پیدا مستثنیه ده سوانه ده نه ده او سلام کې چې نیټه ذکر شي کې پیدا چاته مسلمه له ته دلته مسلمه له ته نه ده لکه دې به وګدې نه ګور دغه پر جوړه کړي چاته پیدا ده مستثنیه ده ويحمل الاجل على التعجيل دا تعجيل له زر جوړه کړي وګدې نه کې بخلاف ما لا تعامل فيها کوم کې چې تعامل نشته ته مجبوره ده چې سلام جوړو کې استثناء نه جوړيږي ان ذلك استثناء فاسد وذلك استثناء فاسد ده نو کوشش وکړو چې صحیح دیواله وغه سلام ده فيحمل على السلام صحیح معنی به عمل کو امام سے وی ګور انه دین د مسنون شیخ موجود هنا دا خو معدوم وي دا خو ما فی الذمه وی دین وی غیر معلوم وی نو احتمال د سلام هم لري کنه لري يحتمل السلام نو سراشه او جواز د سلام د اجماعي دی او جواز د استثناء د اختلافي دی نو کوم معنی اولاد چې عمل کو کوم چې اجماعي دی سلام او جواز السلام باجماع لا شبهه به د اجماع د بګی چې جوم بګی نشته وفي تعاملهم الاستثناء او تعامل د دې جوړ شو د استثناء دی بګی صحیح شي تعامل شته کنهشته دي کنه و د شبهه شته کې شي تعامل نه نو صحیح دي نشي فكان الحمل حمل والبسلام معنی اولاد ځکه غي اجماعي سیدا او استثناء سیده خو چې تعامل خو صحیح شي کنه نو تعامل صحیح ده کنه د دې کې وشبر اعلی لکه برو ګوري شي والله اعلم نن سبا یا څومره کارونه چې په اډر باندې کېږي ټول استثناء ده دغه صورت دام ده کبنی ته حکومت وی سرک جوړ کا او کبنی ته حکومت وی سورنګ جوړ کا یو کبنی راشي بار ملک والی پاکستاني کبنی کوي کنه نو دام د استثناء ولا صورت د څنګه طریقې کار دی چې کبنی والا مثلا سورنګ جوړ کی هغه غټ پل جوړ کی هغه سرک جوړ کی نو به حکومت تاواله کی خدا د چی یو کال یا دو کالو پورې معاهده شوی دی چې گاڑی ماړي به کمزي راځي ټیکس چې دا بچو کخلی کبنی به اخلي
دا به دغه اجرتي دا صحیح ده کنه او صحیح ده دا استثناء د فقه البوی کې لیکلي حکومت چې د مستثنا دی د کبنی ولا صانع دی او اجرت د صانع څه شو هغه د ټیک سخلی کنه ودغه شو د نن سبا چې ټیکي ولا کارونه خلک ټیکداران دا ټول استثناء ده الګ مال په دغه قسم کور جوړ کوله جوړی کی ترسه به دي خبره مانی نو نور صورتونه هم د دې شته دا بلډینګونه جوړیږي غټ غټ پلازي جوړیږي دا ټول ټیکداران د استثناء ده غاړو کې هم صحیح ده موټر سایکلو کې هم صحیح ده هر څه کې خو چې د وسب ضبطي کیږي